بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أولئك الذين اشتروا الضلالة، دا هغه کسان دي، دا منافقین، اشتروا الضلالة چې واغستل دوی ګمراهۍ لره بالهدى په مقابله د هدایت. فما ربحت تجارتهم، پس ګټه ونه کړله د هغوی تجارت، وما كانوا مهتدين، او نه هغوی په سمه لاره باندې. مثلهم، مثال د دوی د دې منافقینو، کمثل الذي، پشان د هغې کس دی، استوقد نارا چې بلې کړلو اور، فلما اضاعت، هر کله چې روښانې کړلو دې اور ما حوله، د ده ګیر چاپېره، ذهب الله بنورهم، بوتلله الله تعالی د دوی رڼا او روشنایي، وترکهم، او پرېښودلو هغوی لره فی ظلمات، په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دوی لیدل نشي کولی. صم، کاڼه دي، بکم، ګونګیان دي، عمي، ړانده دي، فهم لا یرجعون، پس دوی نه واپس کېږي. دا هغه د منافقینو بحث روان دی چې په مختلف طریقو سره الله رب العزت د هغوی نفاق نه نبي علیه الصلاة والسلام او مسلمانان خبردار کړه. یو دا چې هغوی موږ ایمان راوړلی دی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې، الله وی دي مؤمنین نه دي. او دویم دا چې دوی به د مسلمانانو سره مکر و فریب کولو. د هغې سره سره مختلف قسم قباحتونه د دوی ذکر کړو چې فساد فی الارض د دوی اصلاح وي. دغه شان ایمان راوړل، او چا چې ایمان راوړلی دی هغې ته بېوقوفان وایي. الله رب العزت دلته کې د هغوی دغه نفاق او دغه ګمراهي ذکر کړي چې دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى، چې ویغستله ګمراهي په هدایت په مقابله کې. تجارت څه د دغې ګمراهۍ اغستل په مقابله د هدایت کې الله رب العزت دې نه تعبیر د تجارت نه وکړه. چونکې انسان، الله رب العزت چې کله انسان دنیا ته لیږي نو ده ته عمر او د هغې اسباب ورکړي، او دا عمر چې دی دا د دې اعمالو دپاره په اعتبار د قیمت دی او د پونجۍ دی، چې دا د ده یو پونجي ده چې د دې عمر په ذریعه باندې ته نیک اعمال وکړه او د آخرت ابدي منازل او ابدي فواید حاصل کړه. نو بعضې انسان ځکه چې د عمر مثال خو په شان د واورې دی، څنګه چې واوره کېښودلی شي په میدان باندې دا اوبه کېږي، ختمېږي، د چا انتظار دی. دغه شان عمر دی. که چېرې انسان سوچ وکړي او د دې د پګلاوېدلو نه مخکې دی په دې کې نیک اعمال وکړي، ایمان راوړي، اعمال ابدي منازل او فواید حاصل او راحت او سکون به حاصل. او که چېرې
دې دغه عمر استعمال کی په شرک او په بدعاتو کې، په خراب عقایدو کې، په منافقت کې، په دروغو کې، په مکر و فریب کې استعمال کی، نو دته د آخرت هغه لوی منازل چې کوم دي په هغه کې نقصان او په هغه کې خسران ته ملاويږي. د دې وجه نه الله فرمایي دا دوی چې کوم تجارت وکړ چې د هدایت په مقابله کې دوی گمراهی خوښه گمراهی واغستل. هدایت سو دینه مکه دوی قالو آمنا، هم ایمان وروړل، لیکن چونکه هغه ایمان پختنه او دوی پسو کې او راسخ نو داغه پوجا باندې دوی چې کوم دینو گمراهی له ترجیح ورکړه، د لګي وخت کې دنیا د خاطر چې کوم دې گمراهی واغستل هدایت پرې الله فرمایي دا دوی چې کوم سودا وکړه دا د نقصان سودا ده. اگر چې په دې سودا کې دوی ځان ته ډېر هوښیار وایي، موږ ډېر هوښیاران یو، او دغه صحابه کرامو ته نعوذ بالله د بېوقوفانو نسبت کوي چې دا کمعقل وي، د دوی عقل او فهم کم دی چې دوی دغه ژوند واغستلو او هغه ژوند یې پرېښودل، حالانکه د هغوی ژوند د دې په مقابله کې هغه د راحت او د سکون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الله رب العزت دې ځکه دوه مثالونه ذکر کړي، او د منافقینو دوه قسمونه. یو هغه منافقینو چې هغه په خپل کفر او په نفاق کې پوښتنه وکړه، دای په زړه کې دغه د کفر پوښ شوی و. یو هغه منافقین. دوی منافقین هغه و چې هغه په تردد او په شک کې. دا لومړنی مثال الله رب العزت د هغه پخته منافقینو ذکر کړی، او دا دویم مثال دا دویم قسم. او مثال الله رب العزت قرآن کریم کې ډېر مثالونه ذکر کړي. مثال د حکمت دا دی مثال چې په دې سره د خبرې وضاحت ډېر کیږي. بعضې خبره داسې وي چې هغه په هغې باندې مخاطب نه پوهېږي، د هغې دپاره مثال ذکر شي، هغه مثال په ذریعه باندې مخاطب پوهې شي. او یوازې قرآن کې نه بلکې څومره کتابونه چې مخکې تېر شوي دي، تورات، زبور، انجیل، صحائف، هغې کې ټولو کې اکثر مثالونه الله رب العزت ذکر کړي. لکه د سلیمان علیه السلام صحائف ذکر کړي، پای کې مثالونه داسې نورو کې مثالونه ذکر شوي چې د مثال په ذریعه باندې انسان او مخاطب ډېر ښه پوهېږي. د دې وجې نه الله رب العزت چې کله د منافقینو قبایح او شناعتونه بیان کړل، نو اخره کې دوه مثالونه ورکړي چې دا مخاطب د منافقینو په نفاق باندې پوه شي. مثال د دوی څنګه دی؟ استوقد نارا، په شان د هغې کس دی چې هغه اور بل یو ځنګل کې بیابان کې روان دی، تیاره ده، هر طرف ته تیاره ده، او دغې تیارې د ختمولو لپاره هغه ځان ته اور بل. د دې منافقینو لومړنی چونکې دوی په شرک کې وو، نو هغه تیاره وه. بیا دا اور بلول چې وو، د هغه قالو آمنا دی، چې دوی مونږ ایمان راوړلی دی، چې دوی مونږ ایمان راوړلی دی. نو دا هغه ایمان راوړل تعبیر د اور نه وکړو چې یو کس اور بل کړي، او بیا د هغې اور په ذریعه باندې فلما اضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم، کله چې اور ورشي چار چاپېره علاقه د هغې سره روښانه شي، هغې سره روښانه شي، نو دته د نقصاندې څیز او د فایدهمند څیز پته ولري چې یاره کوم څیز نقصان ورکوونکی دی، کوم څیز فایده ورکوونکی دی، هغې پته ولګي، دې د هغې امتیاز وکړي. نو دې منافقینو لومبې ایمان راوړه، چې ایمان یې کله راوړه نو دوی ته رڼا میلاو شوله، لیکن چونکې هغه رڼا عارضي وه، هغه د مفاد په بنیاد باندې وه، او هغه مفاد څه؟ هغه د دنیا یو غرض او لالچ اخیستی وي چې یاره مونږ ایمان دعوه وکړو نو مونږ به د مسلمانانو نه محفوظ شو. ځکه چې حدیث کې راځي، نبي علیه السلام فرمایي من قال لا اله الا الله، چا چې لا اله الا الله ووایي فقد عصم مني ماله ونفسه، د هغه مال او جان دا دواړه محفوظ شو.
نو دوی دا ایمان داوا په دې بنیاد کړی وه چې زمونږ جان هم محفوظ شي ځکه چې که چېرې صریحي کفر کوو نو بیا به دا مسلمانان را سره جګړې کوي او جهاد په خپل پر باندې لګي بیا به را سره جهادونه کوي نو د دې وجې نه د ایمان دعوا یې د دې دپاره وکړه یو طرف ته جان محفوظ شي بل طرف ته مال هم محفوظ شي او دویم دا چې د دې ایمان په ذریعه باندې څه حاصل هم کړي چې مسلمانان کله جهاد ته لاړ شي او مال غنیمت واخلي نو موږ له وخت نه څه حصه راکړي نو د لږې غونته چې دنیا په غرض باندې او په خاطر باندې دوی دا ایمان راوړل لیکن چونکې دا ایمان د دوی په زړه کې راسخ نه و چې رڼا یې زیاته کړې وي دوی ته حقایق په نظر راغلي وي نو سلک ډېر حقایقو ته په نظر راغلل لیکن کله چې منافقت اختیار کړ ذهب الله بنورهم الله رب العزت هغه رڼا د دوی ختمه کړه ای اطفأها الله الله هغه اور مړ کړ د دوی هغه رڼا ختمه شوه ځکه چې منافقت کله راغی د اسلام چې کومه رڼا د ده په زړه کې پیدا شوې وه ختمه شوه او وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او الله رب العزت دې په تیارو کې پاتې کړل پرېښودلې په تیارو کې چې دوی لیدل نشو کولی هغه تیارې څه وې ظلمات جمع راوړلې ده هغه تیارو کې یو د کفر تیاره ده یو د مکر فریب تیاره ده د دوکې ده یخادعون الله بله چې کوم دی هغه د جهالت یو تیاره ده دا ورسره د قبر تیاره ده مختلف تیارې دي پای کې دې مبتلا شو چې یو د کفر تیاره ده مکر و فریب دی دروغگویي ده داسې نور څیزونه میلاو شول نو په هغې ټولو تیارو کې الله رب العزت دې پرېښودل او دوی لیدل نشي کولی کله چې انسان نه رڼا ختمه شي بیا خو دته څه ښکاري نه دی خو په ځای ودرېږي په دغې اعتبار سره صمون دوی کاڼه دي غوږونه شته او اورېدل نشي کولی اوس که یو سړی وي غوږونه شته څنګه اورېدل نشي کولی عام خبره خو اوري نه د حق خبره نه اوري حق خبره د دوی په غوږونو باندې ورځي نه حق خبرې د دوی دوه کې نه دي څنګه چې الله بل ځای کې فرمایي لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وګونه وي اورېدل نشي کولی زړه وي پای کې فقاهت ماده پکې نه وي سترګې وي لیدل نشي کولی دغه شان د دوی غوږونه وو لیکن هغې د حق اورېدله نه شوه کولی پای کې حق ځایېدنه او چې کله په غوږونو باندې اورېدل د حق نه کېدل نو بکمن چاړهګان ګونګیان خبرې نشي کولی خبرې عامې کولی شي لیکن د حق خبرې نشي کولی چې په دې باندې حق راشي دروغ پې ویلی شي مکر و فریب پې ویلی شي نور څیزونه پې ذکر کولی شي لیکن کومه چې حق خبره ده د الله ذکر دی د الله عبادت دی د صلح خبره ده داسې قسم خبرې د دوی په ژبه باندې نه راځي عمیون او بیا ړانده دي چې دوی د حق او د باطل په منځ کې امتیاز نشي کولی ښه او خراب ورته نه ښکاري چې ښه څنګه دی ځکه چې سړی ړوند دی نو دته نه د پلیتۍ پته لګي او نه د پاک ځای پته لګي ړوند دی صحیح دی نه نو دغه شان دوی په ښه او خراب کې امتیاز نشي کولی چې کومه لاره حقه ده هغه واخلو کومه د ګمراهۍ نه دا واخلو لا یرجعون دوی واپس کېږي نه څنګه واپس کېږي یا خدا چې دوی نیکۍ طرف ته واپس نشي راتلی دوی واپس نیکي نه شروع بس دوی یو ځل تللي دي په منافقت کې مخکې چې دوی نیکي دوباره نشي شروع کولی یا مراد دې دا دی چې دوی د آخرت نه واپس نشي راتلی ځکه چې کله انسان د دنیا نه لاړ آخرت ته لاړ نو د آخرت نه واپس راتلل نشته دی او دویم دا په اعمالو کې تغیر او تبدل نشي راتلی دنیا کې خو انسان اعمال کې که بد عمل دی وشي توبه وباسي نیک اعمال ورپسې وکړي الله تعالی ور هغه قتل لیکن کله چې آخرت ته دی لاړ بیا د دې چې کوم دی هغه کې تغیر او تبدل نه راځي بیا به الله ته عملنامه ورکړي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه الله فرمایي د هر انسان په غاړه کې موږ هغه عملنامه زوړنده کړې او کله چې دی آخرت ته راشي موږ ورته عملنامه ورکړو اقرا کتابک دا خپل عملنامه دې اوس ولوله په دې کې بیا چې کوم دی نو تغیر او تبدل نشي راتلی دا منافقین دوی چې کله آخرت ته لاړ شي یو بیا سوچو کې دا څه کړي د آخرت نه مراد نشي
دویم دا په اعمالو کې څه تغیر او تبدل نشي راتلی د دې وجنا تی په آخرت کې هغه کې تغیر او تبدل نه راځي نو ځکه واپس کیږي نشي اولئک الذین اشتروا الضلالة دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې واغستل دوی گمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس ګټونه کړله د هغوی تجارت او د هغوی کاروبار وما كانوا مهتدین او نه هغوی په سمه لاره باندې دي یعنې هدایت والا نه دي مثلهم مثال د دوی کمثل الذي په شان د هغه کس دی استوقد نارا چې بلې کړو د اور فلما اضاءت پس هر کله چې روښانه کړو د اور ما حوله د د ګیر چاپېره ذهب الله بنورهم بوتل الله تعالی رڼا د هغوی وترکهم او پرېښودلو هغوی لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هغوی لیدل نشي کولی صم کاڼه دي بکم ګونګیان دي چاړاګان دي عمي ړانده دي فهم لا یرجعون پس دوی نه واپس کېږي